بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو نننۍ کومه ویډیو چې زه تاسو سره وړاندې کوم یقینا ډیره بوږنیدونکې، دردیدونکې، جړونکې، د غم نه ډکه ویډیو ده. ما ډیر داستانونه تاسو ته وړاندې کړل. په ډیرو داستانونو باندې ما د تاسو سره خبرې وکړلې، خو زمونږ په دې ژوند کې زنانه ذات سره څه کیږي، څه روان دي، کوم ظلمونه کیږي او بیا زنانه ذات کم برداشت کوي. دا کیمرې مخې ته چې تاسو دا دوه لوریانې یعنې دوه خویندې او یو مور وینئ، د دې کیمرې شاته یو ماشوم زوی د 8 کالو دوی بیګا په فوټپات باندې شپه کړې ده. په دې یخه یخنۍ کې سهار چې کوم دی نو موږ ته راورسېدل. دې زنانه په دارالامان کې وخت تیر کړی دی. په دې زنانه باندې قسم تشدد شوی دی او بیا د دې چې د دې وړو لوریانو تشدد قصه یې وکړله چې ډیمانډونه ته کېدل او په هغه ډیمانډونو کې هغه ظالم به دا ویډیو ګوري. هغه ظالم ته زه وایم چې یو خو د الله څپېړه ده او بله د الف خان شیرپوست څپېړه ده. هر ځای کې چې د کوڅې مخې ته به دې ودرېږم او ستا دا بدرنګه چهره چې کومه ده دا به دې دنیا ته ښیم چې تا زنانه ذات باندې کوم ظلمونه کړي دي. ګرانو کتونکو د دې زنانو بدنونه چې وګورئ نو دی ټول چې کوم دی نو څیرلي دي، سوځولي دي، ډېر څه عجیبه شانتې. د دې زنانه BA تعلیم دی، BA 14 تعلیم یې دی. دې وخت کې دوی سره سم نو دا دغه ماشومې ته چې کوم دی نو جرسي م واچوله، دې یخني کېدله، دې ته هم چې کوم دی نو جرسي واچوله. دا جرسي لږه شانتې وښایه، دا د دونه دا یخني چې کومه ده دا وګورئ، دا دونه یخني کېدله. دې ته چې کوم دی دا تخریک د طرف نه ډاکټر محمد شفیق صاحب به داسې خپې بلې خپې او داسې دې ځای ته رارسېدلي دي. نو نورې کپړې ورسره نشته دی. یاره چې ما کومه قصه واورېدله نو هغه زه نشم بیانولی، خو به هر حال دوی نه به تپوس کوم چې دوی پکې څه بیان کړل، تاسې واورئ. ښه جي، ژوند څنګه تېرېږي، دې ځای ته څنګه راغلی، کومې سختې را باندې تېرې شوې، شریکې که زموږ د کتونکو سره. السلام علیکم. دا تقریبا د 2014 نه څوک چا سره تعلق مطلب داسې څه پیژنګلو جوړه شوه، د هغې مطلب دا نه و چې دوی ماله کور ورانکړي. هغه پیچه شو دا نه ګډوډ یې څه جوړ کړل چې هغه وایي چې زه تا پسې کور ته دردن نشم که ته بار روزي. دې ته خبره راورسېده. دردن نه کېږم نو تقریبا 10 جنازې به زه ستا له کوره وباسم، وینو سیلاب به در کره به یوم. بس خوف دې یو سایډ ته زما خاوند نامنونکی دی، که زه ورته هر څونه ووایم هغه زما نه مني. هغه به بس ما ته وایي چې ټوله غلطي ستا ده. نو ما چاته شو کولی نه شو چې ما څوک بلیک میل کوي یا تنګوي یا هر څه کوي ما سره. نو هغه چې وایي چې روزه زه راووتم دغه شان، بیا شپه یو د هغه کور کې بیا لاړم دارالمان ته. ما نه ټول ماشومان د کال ماشوم هم ما نه پاتې شو کور کې. زه خبر نه یم چې دا ماشوم هلته څه کوي. د ما ته هغه ټایم وي چې ته راوځې، زه به تا نه دا ځای زه تا وژنم، زه تا نه ګولې وباسم. تا ما ته په میسج باندې څه ویلي دي، ګډوډ دي څه ویلي دي. نو هغه ماشوم هم ما پاتې کړو. ما وی چې دا ما وژني نو زما ماشوم به چا ته پاتې کېږي. نو ما ماشوم خپل بچي کور پرېوسه، زه راووتم د خپل کور ته شپېله زه بوتلم. بې سارې زه پرېښودم، ولې زما جاب ډسټرب کېږي او زه ډسټرب کېږم. بیا ما میاشت دارالمان کې تېره کړه. دغه کس په پولیس کې ملازم دی. نو چې ما میاشت دارالمان کې تېره کړه، بیا هغه ماشومانو نه ومیلاوه. زما زړه درد کولو چې د کال ماشوم څوک پرېږدي. او بیا زه راووتم. نو بیا دې خوا زما د خاوند بیا خبرې چالو شوې، بیا د هغه عدالت نه ختمېدو. هغه به ټوله ورځ تپوسونه کوله، څنګه چلو، چېرته تللې وې. لازمه خبره وه کتونکو، یوه شپه چې کومه ده بهر شي، یوه نه بلکې هفته په دارالامان چې خو دې پسې حسابېږي. خاوند ته دغه تپوس کو چې تا دا دومره شپې چېرته وکړې. 2014 دا په 2021 کې که نه، دا 2021 16 اګست 2014 کې د دې یو لږ سره تعلق جوړ شو. دی چېرته ولیدله، خوښه یې شوله، هغې بیا تنګوله او هغه تنګولو نه پس د دې د وینا مطابق په 2021 کې چې کوم دی دا د خپل کور نه وتښتئ او
دا بچي چې کوم دی نو دا واپسې لیواله وي، بیا هفته پس چې کوم دی نو کور ته واپس راشي. خو دلته کې به دغه متل زه ضرور سمون ورکوم چې وي خپله چرګه د کاسیره ني نو بل کره به یې ګی نه اچولې. د دې خبرې به هم پاسداري کوو. ښه بیا څنګه چلی شو؟ بیا ما کوڅه په کوڅه خپل یو ماشوم راټول کوم. زما ورور مشر ورور ما ته رالو دارالمان ته، وي څونه ظالمه ښځه یې، وي ته زما غېږ کې دا ماشوم وګوره. هغه وخت کې د کالو وي تا د جړا هم نه اورېده چې ته تللی ده نو. ټول ماشومان ډېر ټیلنټډ دي زما ماشومان. د یو ټیچر ډېر زیات تعریف کوي. اغوستې ډېر ګډوډ شوه، کله دارالمانونه کله جیلونه. چې دارالمان نه رالم بیا زما هسبینډ خفه و، بیا دوه ماشومان مې پرېغوستل او دوه مې واغستل ځان سره مې بوتلل. هلته هغه بیا زما دوه ماشومان ما له به یې زور راکول، زما ماشومان به ټول شنه وو. د کال ماشوم سره دا نه ډېر تشدد، د هغه په خوله وینه او په پوزه وینه او د هغه ټول وجود شین. دا برداشت کول ډېر سخت کار دی، خو ما سره بله لاره نه وه. ستا د وړاندې بیا هغه ماشوم وخه؟ زما د وړاندې بیا وخه. دا ماشومان یې بیا څنګه دوی سره بیا څه کول؟ هغې نه پس چې زه بیا راووتم ما ټول ماشومان راوستل، نو بیا به د دوی عزت ته لاس اچو. نو هغه چې دوی پر رضا نه منل، ما ونه منل، بیا یې داسې تشدد داسې چې هغه څاروي نه شي برداشت کولی. زما د بچو دي کمزور وجود برداشت کړی دي چې سټیک هلکۍ اوچي نری چوکه شنه نه وي اوچوي نو هغه د هغې ګزار هلکه وي، خو چې دا کله د رس ډکه شي شنه شي د هغې ګزار ډېر سخي وي. په هغې باندې ګزارونه خوړلي زما د بچو. داسې بکواس یې کړي چې ما له د کیمرې مخې له خولې له نه راځي. هغې نه پس بیا ما ته وایي چې دا ماشوم بار ځان سره بوځه، چکر یې ورکوه، بس د کور هر څه روانه وه. زما د خرچې پوره کوه، د کور خرچې پوره کوه، هر څه بس ټیک ته. ما وي زه زما ماشومه ځان سره بوځم، څه وکړم هلته تا نه خلاصېږي نو ته خو فري کې لګیا یې. زه څه خو به زما د کور خو به څه رواني که نه چې ماشومه ما ځان سره بوتلل. پهله خو د زړه غوښې دي دړ کوي پې زړه، خو څه طریقه سره لکه خلکو نه هم بچ کوه او خپلې لینډ هم پې روانه وه. چې دا ما بوتله چې خبر شوم نو هغه ماشومه د 8-9 سال ماشومه هغه ما له راله هغې چې ما ته څه سوي داسې کوي. دا درنده دی، د څنګه زړه غواړي د خپل اولاد نشته چې داسې دونه ماشومې ته خو داسې خبرې کول یا په دې باندې پوهېول هم غټ جرم دی. دا دونه ډېره پوه شوه په دې. صحیح. ګرانو کتونکو دغه دوه جینکې دا تاسو وینئ که نه، نو بس زه نور څه نه کوم. هغه په دغه اشارو کې چې کومې خبرو شوې نور مزید پکې زه مخکې نه ځم. خو دغه ظالم دغه سنګدله دغه بزدل انسان چې تا سره یو زنانه خپل کور خاندان هر څه پرېښودل، تې رالې لوریانو ته یې غل شوې او لکه دا وایي لکه زه د دې نه ګیلهمند یم، خو دا وایي چې دی لږ ماله دا دمکي راکړه چې زه دې دا خاوند هم وینم، دا بچي هم دې ولم او وروڼه هم دلې ولم. او دغه ټیم کې دا د کور نه راوتلې ده او دا بچي یې پرېښې دي. د کور نه په زور خو نه یې روچته کړې، خو رووتې ته که نه. او زه رووتم نو زما د رونو زندګي چې ما ته د رور یو د رور تصویر واټسپ شو چې دا د رور دی او که نه دی ما ته ووایه. نو زما رور دی که نه زړه مې پې دړ کوي که نه چې زه رور ته ووایم زما رور د شکل نه دی لیدلی، زما رور د چا نه ځان وساتي، دی زما د رونو نه ځان ساتلی شي، زما رونه د چا نه ځان وساتي. نو بس ما وي زما رونو ته خو پته نشته، بس راځه زه به ځم، زما د رونو ته به پته مو نه لګي چې تا دا بچي پرېښودل څنګه چې رور دی وایي نن درته ځم یم چې دا بچي پاتې شو، ته خو زه ووتې دغه لالچ رونې ولې چې رونه یا ټول لاله وجني، بیا دې دا شپه چې کومه ده د دوی په کور کې وکړه. او شپه مې د دوی کور کې سبا دارالمان ته ولېږلې، بیا یې ساتل هم نه ځان سره؟ نه، چاته یې ویل اوسه پورې ویل هم جرم ګڼي چې زه د خپل کور میسج هم زما مخکې نه ګوري. ښه ته به څه په دې موقع باندې لږ خپل داستان بیان کړه چې د مور سره تاسو بیا کله رايوځای شوې نو د هغې نه پس تاسو کومې سختې ولیدې؟ جی یا موږ دغه سختې ولیدې، بس ډېر زیات ظلم موږ سره روان دی. داسې خو څوک چا سره نه کوي که نه، لکه دا دې ظالم چې موږ سره وکړل دا خو ډېر زیات ظلم دی. زم چې الله پاک دې تباه و برباد کړي، الله پاک دې چې موږ سره یې څه وکړل الله پاک دې همداسې ورسره وکړي. لکه څه لږ خو ووایه که نه چې څنګه ظلمونه بیا کول؟ جی ظلم پیدا کو چې بس تمانچې را پسې راغستې دي، تړلې کړي دي، مطلب په پړي پسې
پړې به راسه جی او کپړې شلولې دي دونه ظلم څوک چا سره نه کوي لکه داسې کم کړی دی فتح ډزم کړی جی خطا ډزم کړي دي زما خبر ومنه جی 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 همدا شان ما نه منه ډېره به خوشحالې جی خو ما داسې ونه کړله جی وخل ټکول به څنګه کول سم بیوال کول کنه غنی شین غنی را پسې راغسته او بیا په لاس ګزارونه د اور هر څه به سره کړي دي جی بیا به ته وایي چې خرڅوم دی یوه خرڅومه وي دا زه ستاسو دا قرضې څنګه پوره کوم زه دا خرڅوم ولې تاسو له چېرته نه راځي او قرضې شته نه هم زمونږ د طرفې چېرته نه او چېرته نه وله پیدا کوو دله را رسوه تا به دله پیسې هم بیا پیدا کولې بار به لاړې نشې او پیسې نشې او پیسې ښه نشه آیس به هم کوله آیس به هم کوله ښه بچي بیا چې به ته دې خوښه چې دوی به ووتل نو بیا به تا ته به یې څه ویله لږ ته خپله قصه بیان کړې ته خپله قصه بیان کړه چې بیا دوی ووتل نو به بیا به وخل ټکولو او جی وهل ټکول به چې ما به له خبره نه منله ما ته به ویلي وي ما له خبره ومنه وي سر ډبره به ګرځم چې نه به مې وله منه نو بیا به یې وهل ډېرې وخلې وي او جی پوزې وینه راغلې وه خوله پوزې یې پې مات کړي د دې د وینې سرې کپړې اوس هملته پرتې دي ښه خو دا ماشوم زوی چې دی که نه د سره بیا څه چل کوو دی به د دریم چت نه راځوړن کو داسې به زنګو را زنګو هره شپه به په زوره به پې سترګې پټې کړې وي ماشوم له خوب نه ورځو هغه چې کوم ګن بلا به یې کوله ګډ وډ حرکتونه خیر تا ما سره مطلب داسې وایي چې تعلق شته نو ما سره ما پورې محدود ساته ماشومان سره ډسټرب کې نو دوی تر هغې پورې وي خو هر څه اوري هر څه ماشوم سمجھ راځي که نه دی به داسې ځوړند کړو تا ته به بیا تا چې خپو نه به ونیو او د دریم چت نه به راځوړن کو راشه مما دې ولې وي تا د مما نوم ولې واغستو تا مما له لاس ولې یوړو وي مما له لاس وړلو هم جرم دی ټوله شپه به د اسې سترګې پټې کړې وي دا کمبله به د راښکلی چې سار به شو چې ما به دله کله لاس وړی د ما نه لاس راښکلی دي چې کله ما د 2 کالو ماشوم په دې پوهېږي دی وایي چې لکه هغه خفه کېږي ما له لاس مه راوړه تا خو به خبره منله خو لکه بیا چې دوی نه په ډیمانډ شو نو دغه خبره روانه شوه او داسې ده بس ستاسو رخایش نشته هیڅ هم نشته زمونږ بس دا چې څه ګوري بس داسې دا یو په فوټپات هم څنګه شپه وکړه بیګم مونږ د داسې یم ورځ د کوره بس ویستي یو شا به ویدا نشته ما سره څه ویدا به څه کېږي نو 2-3 شپې ډېرې سختې تېرې دغه ظالم ویستې نو بیا چې تاسو بیا هم د دې نه پس هم دې ظالم سره ژوند ما سره بل ځای نشته زه چېرته لاړ شم ما سره چت نشته ما سره هېڅ هم نشته د الله په ځمکه ما سره پیسې وي پیسه هم نشته ما سره یوه پیسه هېڅ هم ما سره نشته نو زه به چېرته ځم او داسې مطلب زما تعلیم شته خو ما سره کاغذونه هر څه ما نه هلته پاتې ده خو ما نه ټوله دنیا عزت هر څه پاتې کړي دي که نه نو زه د جوب پسې وکړم ما له خو لکه بل څه داسې کسب نه راځي زه څه چېرته نه پیدا کړم دې به چېرې سبق کوم ځای په څو پورې ویلې دا 6 کلاس سټوډنټ ته د دې 2 کاله خو د دې داسې تېر کړل کله شنه باغونه به یې راته ښوله کله به یې دې کالج کې به اډمیشن ورکړم دوی سکولونو کې به اډمیشن ورکړم دونه بدله مخکې کړم دونه او دا ستا دا خاوند خو پې سبق هم نه وي هغه پې سبق واقعي نه وي نو بس ما وي زه چې ماشومان راله مخکې کوي نو بس ښه خبره ده زه یو قدم دی اوچت به کړمه او د ماشومانو راله لالچ راکړو چې دا به د اکیډمیانو کې داخل کړم پالر به دله پې وکړمه دونه مخکې ما د هغې دې هر څه ته سوچ وکړو ما دې ته سوچ ونه کړو چې د دې د واده ما نن اتوار نیټه ایښې وه بل اتوار د دې وادو هر څه راله کور یې زما څه د دې هم روان کړو ښه د دې واده و د دې وادو دا دوبۍ ته هلته د دې ډولۍ روانه وه دې اتوار د دې نیټه کې رشتهدار دی جی او د ابو یې کزن دی ښه نو هلته ډولۍ روانه وه نو په دغه ورځ باندې ډولۍ به بل اتوار لتله د وی که روځي که زه دردن نشم ته روځي که زه سره د ډک سوزکي سره د وسلو دردن نشم نو ما وی زما خو داسې خاوند دی چې خپې له ټس ورکوي نو هغه نه زړه وځي نو هغه څنګه ستا مقابله کولی شي او زما خو زما درونو خو چې ویښته بې ځایه کټ کېږي نو زما زړه دړ کوي مسافریان یې سعودي کې کړي دي اتوار له به ډولۍ تللی او تا چې کوم دی نو بس وتښتېدې لاړې ووتې نو دوی هغه واده پاتې شو او داسې واده پاتې شو بیا هلته ماله رالل خو هغې نه پس چې زه د سره دوباره د بیا زه کور ته نه پرېغوستم که نه د چاله چې مې ورکړې وه د هغه پلار ماله بیا هلته رالو وي ګوره څه خو ترې جوړه که که نه
ما دنیا ته وي داسې مه ذلیله کوه. نو چې ما وي زه ټیک ته سبتې جوړه شي دې خوا د وي قدم د بل ځای اغستی و نو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. داسې بار بار به د ده میسج اوس یې خو دغه خلکه تپوس کوي نو ورکې وله خو نشي کېدی پاسبل یې نه ده. هغه خفه شو بس پښتانه دي. ښه څه به وایې په دې موقع باندې اوس تاسو مستقبل څه دی؟ بس زه وایم چې دونه زما څوک هیلپ وکړي چې زما د دې ماشومانو تعلیم روان شي، زما سره رهایش چالو شي. زه خو خپل خلکو سره فیس کولی نه شمه ځکه چې هغه خو هر یو کس زما قتل غواړي. هر یو کس ظاهره خبره ده د پښتنو که زه خپله ومنو ما به خپل بچو سره خپل لور خور سره داسې کول نو زه هغو ته ښکاره کېدی نه شمه. نو زه اوس خپله زندګي څنګه روانه کړم؟ ما وی که چا زما هیلپ کولی شو نو الف خان سر سره کنټیکټ کولی شي. ګرانو کتونکو کور پکار دی، د بچو تعلیم پکار دی، د دوی رهایش پکار دی، د دوی کفالت پکار دی، د دوی خصمانه پکار ده. څنګه چې دغه تورسرې خبرې وکړلې هغې سره د احساس شته چې ما غلطي کړې ده او د دې غلطۍ انجام چې کوم دی نو په پښتنه معاشره کې څه دی؟ خو د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی. دا مور چې کومه ده د دوو لوریانو له او دوه وړو زامنو له او ژوند تېرول غواړي او په دغه خپلو غلطو باندې ستومانه ده کم ظالم انسان چې د دوی سره زیاتې وکړو. زه نن دغه ظالم نه نوم اخلم، نه د دوی نښه پته ورکوم، نه ځای ښیم، نه کلی ښیم. خو چې کم خلکه دا ویډیو ګوري او کم خلکه په دې باندې پیښ شو نو ما د دوی نه پوره پته هر څه واغستل. دغه پولیس والا په ضد باندې خو به زه درخواست ورکوم آی جی پي ته او دا 2014 نه واله 2022 پورې د 2 کاله چې د دې ښځې سره کم څه ظلم وشو او بیا دا 2 کاله دا ماشومه چې کومه ده دا یې غونډه سوځولې ده، سیرګټ به نه دي په سیرګټو باندې به دا سیرګټ به یې پې کېښوده چې زما خبره ومنه او د بره و پې ناسته وه خو بیا هم دې جینۍ خپل عزت محفوظه ساتلی دی. دغه شانتې دوی به یې ولېږل دا ماشومه به یې راګیره کړه دې سره چې کومې خربې کړي دي ټول یې لهو لخان کړې ده. بیا د دې دا دغه نو چې دا ډاکټري دا هراسمنټ او دا دپه خرابه ده چې دا دې الګ کړې ده. چایلډ پروټیکشن والا خو په دې کې کار کوي نو دې زنانه نه والا ټول دغه پولیس والا نور د ډیوټۍ قابل انسان نه دی. او دته زه دا وایم چې دا خبره اوس میدان ته راووتله دې زنانه سره چې کم ظلمونه کړي دي تیزاب څه؟ ښه تیزاب یې پې چولي دي او دوی به ټوله شپه وخل ټکول بیا به ورله خلک راوستل بیا به دا زنانه خلکو له لیږله چې ورشه د هغه نه کریم روړه او د هغه نه پیسې هم روړه او د هغه ډیمانډ هم ومنه او ماله نشه را پیدا که. په پولیس کې په پېښور کې خو داسې نشهیي ایسکونکي انسان وي نو زه د پولیس محکمې ته وایم چې په دغه شانتې خلکو نظر وساتئ چې په پولیس کې وي او نشې کوي. دغه انسان ته زه بزدله ویم، دغه انسان ته زه دلال ویم او دغه انسان ته زه انتخابي بړوه بې غیرته ویم. زما دا غږ خوري او د دې زنانه خبره چې څوک اوري په دې زنانه مې هېڅ کار نشته خو د دې ماشومانو دا خبره چې واورم که اوه چې د دې هغه ماشوم زوی به وي د چت نه ځوړند کړو داسې به دغه کوو نو بیا به د هغه ځای نه راکینج کړو نو دوی به ورته لاندې ولاړو نو چې لاندې ته پروت دی نو دا ځینې نه دي دا اوس هم چکونه یې پې لګولي دي زناور شانتې انسانو په دې جینکو یې چکونه لګولي دي ټولې چکی او داغي کړي دي. خبل هغه رونو ته وایم چې کوم د دې زنانه رونه دي دا خور خپله غلطي مني ستومانه ده. هغه پلار ته هم وایم چې ستا په نکاح کې ده ستا ورسره زه ژوند اوس د دې نه پس نه تېرېږي څه به تېر شي نو خو تی پرېږدې نو دا زنانه به یو بله ښه قلاله نکاح وکړي
او هغه سړي سره به وکړي چې هغه سړي د دې ماشومانو خصمانه کوي، کفالت یې کوي. او دا خبرې اوس په ریکارډ رالی، خو دوی ته څه نقصان ورسېده؟ نو دغه پولیس والا، دغه انسان چې کم دی، دا د دې ذمہوار دی. کوم چې 2 کاله دا وایي چې په جیل کې کور یې دله په کرۍ نیولو، کرۍ به هغه ورکوله؟ نه هېڅ یې هم نه کوله. کور کې 2 میاشتې یو شان ناست و. نو شپې له به بس راته یو شان ناست و، د کوره د سره وتې نه دی. نو ډیوټي به یې نه کوله؟ نه. اوس په پولیس کې دی او که نه؟ زما خلکو FIR یې کړې، نو هغې کې تاریخونه چلیږي، وایي بیا به بحال کېږم. ښه، بیا به بحال کېږم، لکه دې وخت کې نه دی؟ ستاسو په FIR کې راګیر دی؟ زما د خلکو FIR کې ما خپل پوره کوشش کړی چې زه دې وباسم، خو ماته نه ویستو. تا ته دې ایستم د FIR نه؟ FIR نه مې ویستو، هلته خلاصېږم ترې نه. د دې نه پس په ورته ریړه صفا دي؟ اوس هغه ټایم ورسره ومه، دې نه پس الله بدله اخیستلو، الله دې زه څه شي یم چې بدله به اخلم. دا مر خدا خو د الله لاس کې دی که نه؟ دې به سي چې ستا کور کې به 112 سولي زما مخکې کړي دي. نو چې کړي ستا د وړاندې کړي دي، بس دا هم دې وکړي که نه؟ نو عزت نه خو څه خواږه نشته دی که نه؟ ستا د وړاندې مرګونه هم کړي او ماته کیسه بل چا نه هم خبرې اورېدې. خالقه دا بزدله خلکو هم دا قیسې کوي، ښځې یروي چې ما دا کړي دي او ما دا کړي دي. هغه ایس په نشه کې راګیر دی، خو د الله په عذاب کې راګیر دی. د دې ایس نشې نه دې اوس بچ کیدی شي. د دغې څیزونو اوس پروا مه ساته ښه. سر ډېره خواري مې ورسره کړې د بچو په شان، د هغې نه مې هم خلاص کړي، دا هفته 2 وشو تقریبا. د نشې نه او د دې ایسو د نورو نه خو نه، د ایسو نه د بچو په شان مې ورباندې خیال کړی دي، خو هغه ماله دا داسې راکړه. او تا ته خو پته و چې ته یو سړي په نکاح کې که نه، او د سره تا د دومره ژوند تېرو، 2 کاله دا یو 6 کاله هغه. نو بیا دې بچي دلته ولې راوستل؟ دا دې پلار ته ولې نه پرېښول؟ د ماته وی هغه دله ضایع کوي، زه به دله هغه اوچت کالج کې دا ایډمیشن وکړم، او زه به دله بچي مدرسو کې خو دې بچو ته غلو د ماته اوس هغه ټایم شو کړی وه، نو ما به دوی نه راوستل. د ماته شو کړي نه ده، د ما د خپلې ما نه چې پیدا ده د هغې نه راته کمه نه ده. که ما دوی ته غلط نظر وکړه، ما به خپلې مور ته کړي. او د هغې نه پسې دوی ته غلط نظر شروع دا نظر دی که نه، وهل ټکول جامې شلول هر څه یې ورسره کړي دي. بس که زما چې څه نقصان وکړو، ذمهوار د هر څه همدې دی، همدغه کس دی. ما بل چا سره هم لاندې باندې نشته. که زما د بچو ویښته بې ځایه نوک بې ځایه کټ شو، همدې دی. زما نور چا سره هېڅ څه لاندې باندې نشته. اصلي چې دې نه پس وله بیا لاړ شي؟ نه، زما چې بل ځای کې دونه چت ماته میلو شي، زما دماغ خراب دي. زه دونه څو ځله راوتم، خو ماته ځای نه دی میلو شوی، زه بیا دله تلم. خو نوره د الله نه معافي وغواړه ښه. ډېره غټه ګناه دې کړې ده، دې بچو سره دې ډېر لوی ظلم کړی دی ښه. خاوند سره هم دې کړی دی، هر چا سره دې کړی دی. ګرانو کتونکو، علب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن د دوی دپاره په ایمرجنسي بنیادونو کې څه بندوبست کول غواړي. د دوی اوس هېڅ ټکانه نشته دی. هغه سړي م ورسره وکړل، وروڼه م ورسره وکړل، هغه خاوند هم چې کوم دی نو د دې هر څه باوجود یې څنګه برداشت کړي؟ نو د انسانیت تقاضا دا ده چې د انسانیت په توګه باندې زه د دوی سره کومک کوم، مرسته وکړم. د دې بچو دپاره دا وایي چې زندګي په خپلو کړو خو ستومان یې که نه؟ دې بچو سره خو ظلم ستا نه وشو که نه؟ نو خو دا بچي هغه خاوند له چې کوم اصل خاوند دی نو هغې نه قبلوي چې دا هغوی له ته ولېږي. که هغه دونه اوس چې بچي ساتلی شو، نو بیا زما دماغ خراب نه و چې زه ته راوتم. هغه بلکل نه دی، ساتلو نه دی، هم د ساتلو نه دی، دغه بل ظلمونه کوي. نو ګرانو کتونکو، خو تاسو را سره دا سپانسر کوئ یا چې کور خو نه، خو دا دې نه پس ځي دارالامان ته. اوس دارالامان ته ځي، موږ دا جرسیانې او دا هر څه چې کوم دی نو دا دوی ته پوره کړل. نو دارالامان ته ځي، دارالامان نه بیا موږ روباسو، خو چې ستاسو د طرف نه موږ ته یو داسې محفوظه کور میلو شي او چا دا سپانسر کړل، نو دا به ډېره ښه وي. پېښور کې وي یا صوابۍ کې وي یا په دغه سیمو کې،
نو یقینا دا به ډېره غټه ښېګړه وي او دا به د دې بچو سره خپل بچي وګڼئ د دې جینکو نور عزت چې کوم دی هغه محفوظه شي. بیګې په فوټپات شپه کړې ده، هفتې چې کومه ده په هسپتال کې په کمره کې په یو ځای بل ځای کې مختلف ځایونو کې چې کوم دی نو ډیمانډونه کېږي، خو هغې دپاره چې دا مور کوم یو سخت دی هغه چې کومه ستوماني ده که نه هغه دوی دپاره دغه کوي. نو هغه خبرې اوس دلته په کیمره نشم کولی، خو بهرحال ډېر سخت ژوند دی. ډېره مننه، خوشحاله الله دې د دوی حفاظت وکړي او الله دې چې کوم دی نو مزید په دوی باندې رحم